أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام. دوی تپوس کويستان اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پبارد میاشت محترم کی قتال فيه یعنی جنگ کول پدی کی چی پدی کی جنگ کول هغه سرنگی دی. قل تورت اوائے اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قتال فیہ جنگ کول پدی میاش کی کبیر دا لوی گناہ دا وصد عن سبیل اللہ او من کول دلار دا اللہ نا وکفر به او انکار کول دا اللہ دا یوالنا والمسجد الحرام او من کول د مسجد حرام نا خلق لرا و اخراج اهله او وستل اهل د مسجد حرام منه د دینا اکبر عند الله دا لوی جرم دے پنز د اللہ باندے والفتنة او فتنہ یعنی غلبہ د کفر او د شرک اکبر من القتل دا لوی جرم دے لوی گناہ دا د قتلنا ولا یزالون او ہمیشہ بوی دا کافران یقاتلونکم چی دوی بجنگ کوستاسو سرا حتی یردوکم آن تردی چی دوی واپس کی تاسو لرا عن دینکم دا دین ستاسونا دا دین اسلامنا ان استطاعو کچرت وسوشی دا دوی کطاقت قدرت عمومی دوی ومن یرتدد او هاغ سوک چی واپس شو منکم ستاسونا عن دینه دا دین خپلنا فیمت او بیا مر شو دے وهو کافر پدس حال کی چی وہ دے کافر فاولائک حبطت اعمالهم پس دغ کسان دی چی زایدی عملون دوی فی الدنیا والآخرہ پا دنیا کی او پا آخرت کی واولائک اصحاب النار او دا کسان دی خاوندان دور هم فیہا خالدون وی بدوی پا دیور کی ہمیشہ دپارا ان الذین آمنوا بیشک هاغ کسان چی ایمان راوڑے والذین هاجروا او هاغ کسان چی ہجرت کڑے وجاہدوا فی سبیل اللہ او جہاد کڑے پلارد اللہ کی اولئک یرجون رحمت اللہ دغ کسان دوی امید لری د رحمت د اللہ واللہ غفور الرحیم او دے اللہ تعالی بخن کے مہربانا یسألونک عن الخمر والمیسر دوی تپوس کوستانا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عن الخمر پبارد شراب کی والمیسر او پبارد جواری کی قل تورت اوائے اے نبی علیہ السلام فیہما اثم کبیر دے پدی کی حغ نقصان لوئی تاوان لوئی ومنافع للناس او دیپ کی نفع دبار د خلقو واثمهما او نقصان دے تاوان دے اکبر من نفعهما لوئی دے د اغی پیدی دینا د نفع دے دوارنا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ او دوی تپوس کوستان اے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماذا ينفقون چه سسیز خرچ کی دوی قل العفو تورت اوائے اے نبی علیہ السلام چه خرچ کی زیادی سیز لرا چستا دا حاجت نسیواوی كذلك يبين الله لكم الآيات هم دقرنگ بیانوی اللہ تعالی تاسو تا آیاتنا حکمنا لعلكم تتفکرون
دپاره د دې چې تاسو فکر وکئ فی الدنیا والآخرة په باره د دنیا کې او په باره د آخرت کې. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى او دوی تپوس کوي ستانه اے نبی علیه السلام په باره د یتیمانانو کې. قل تورته اوایا اصلاح لهم خیر، اصلاح کول د دوی، تربیت کول د دوی خیر دا غوره دي. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ او که تاسو شریک کړئ د دوی سره مالونو خپلو لره فإخوانکم نو پس دارونه ستاسو دي. والله یعلم المفسد من المصلح، الله تعالی پیجنی فساد کون کی لرا د اغه اصلاح کون کی نا، یعنی خدای پاک ظاهری دا دواړه جدا کی دا دواړه. ولو شاء الله کجرت خو خشوی د الله تعالی لأعنتکم نو تاسو به ورچولی وی په تکلیف کې په مصیبت کې. ان الله عزیز حکیم، بشک دے اللہ تعالی غالب او حکمت والا. ولا تنكحوا المشركات او نکاح مکوی تاسو د مشرکات او د مشرکو خزو سرا حتی یؤمننا ان تر دې چې دوی ایمان راوړي. ولا امه مؤمنه او یو وینځه مؤمنه خیر من مشرکه دا وردا دغه مشرک خزینا. ولو اعجبتکم اگر چې دا مشرک خلقی تاسو ته. ولا تنکحوا المشرکین او په نکاح مور کوي خپل زنانا مشرکانو سړو ته حتی یؤمنوا ان تر دې چې دوی ایمان راوړي. ولعبد مؤمن او یو غلام مومن یو بنده مومن خیر من مشرکن دے ډیر غوره دی د مشرکنا. ولو اعجبکم اگر چې خلقی تا تدا مشرک. اولئک یدعون الی النار دا خلق چې دی یعنی دا مشرکان دوی بلل کوي ور طرف تا. والله يدعو الى الجنة او الله تعالی بلل کوي جنت طرف تا. والمغفرة او بخنتا بإذنه پتوفیق خپل سرا. ويبين آیاته او واضح بیانوي الله تعالی اغه آیاتونو حکمونو خپل لرا للناس خلقتا لعلهم يتذكرون د پاره د دې چې دوی نصیحت واخلي، نصیحت قبول کی.